السلام علی رسول الله اما بعد. مونږه بلال مرسی ابن په دغه موضوع په دغه بحث تاسو سره خبرې کوو چې تاسو طرف نه مستقل همیشه د پاره سختی او سخت کلامي راځي او تاسو ټول جمعیت علما اسلام او تمام علما دیوبند یادوي د یو کس د وجنه حال لاده چې داغي ټول جماعت د جمعیت نه د برات اعلان کړي اته په خپل بغلیپونه کې ویلي دي ستا ملګرو ویلي دي او په دغه سیزبانی عوامو ته ډیر غلط میسج دی. علما او عوام دا خبره کوي شر د عالم دا شان دی چې پټکې په سروي خولي ګیروي او ځان ته د پیغمبر د وارث نسبت کوي. مسجد یا مکتبه یا جمعات کې یا مدرسه کې ناس دی د راشي شروع کوي تعوذ او تسمیه وي تلاوت کوي او بیاغې نه پس انټرنیشنل کنځلې کوي. یره ډیرو عوامو ډیرو علماو مکتوي شر د دې دور دا مناظرې دا د مینې او د ادب او د دلایل او د کتاب په میدان کې په یو ځای کې نه کېږي چې تاسو کلیپونه د کینې یو بل ځای یو بل چیړې او کنځل او مشرانو ته بد رد وایي. په دې کې کتا سو دا د ټولو ملګرو ته دا علم دی چې مونږه د خپل ملګرو ته ویل چې دا شی نه تاسو ټیک نه دي او دا طریقې کار تاسو برابر نه دی او صحیح نه دی. د هغوی مخالفت من کړي زموږ علماو په आवाजونه کړی دي. بلال مرسی تاسو نه زموږ سخته ګیله ده او دا کارم بالکل خطا دی او په غلط یې په دې کې وجه دا سیدا چې د یو فرد د وجنه د یو کس د وجنه داسې زموږ علما زموږ مشایخ مسلسل کنځلې کیږي او تاسو یې چې هغه کنځلې کوي مونږه دغه په جواب کې کنځلې کو نو هغه ته موږ مخنیوي وکړو پاغیم आवाज وکړو. دغه رنګي د ساجد خان نقشبندي صاحب د کتاب د دفاع اهل سنت وحید الله وحدان صاحب خبره کوي زمنګ په مقابل کې هغه یو ډیر محقق عالم وای هغه ساجد خان نقشبندي صاحب چې دی کتاب کې بالکل خطا شوی دا صریح دغه غلطی ده او دغه تایید چې چا کړی چې په تقریض کړی دی هغه په خپل وضاحت کړي چې دا تقریض ما څنګه لیکلی پاګه تاسو پوهه زر شات تخیر او هغه دغه سپکاوی نه کوم. مطلب زما د خبره ده یو کس ته معبود ته ستا خالق ته چې د توحید باره کې لګي او پیغام چلی الله طرف د خلق راغواړي د اقرب العالمین په باره کې هغه د دروغ نسبت کوي هغه ته ستا د عقیده ستا د علم الکلام خلاف په دې کتاب کې هغه لیکل گئی ترا پاسي استا ملګری استا جماعت هغه را پاسي داغه په سب کې ودرېږي د علماو د سب نه پاسي دغه کې مفتی فضل غفور سے بیا نور جمعیت علما اسلام یا د دیوبند نور علما مشایخ چې کوم دی وختن په وختن چړل کېږي. لہذا مونږ تاسو نه دغه کو چې دا طریقه پرې دی دا ښه کار نه دی دا شان د عالم نه دی چې هغه پټکې په سر وي پلانکې کنځل کې نو زه مورچه کې ناسې ما کنځل کوم یا ستا د کور نه ما پسې کنځل کېږي او زه به هم تا پسې کوم نه. تاسو عالمان ځان ته وایئ علمي جواب به کوئ او د مینې محبت دایره کې کښېنئ دلایل ووایئ کتاب حوالې ووایئ که دا علما عوام واوري او دغه رنګې ښه میسج به لاړ شي. اوس دا چې خلک اوري څو کسانو ما ته راولېږل مړه وي دا عالم وي داسې قاري داسې حافظ داسې مفتي داسې مناظر دی چې دی به کینو کنځلې به کوي دی به مشران کنځي دی به هته کوي استهزا کوي. لہذا په دې کې زمونږ د مشایخو د استادانو تربیت دا دی او دا د ټولو او زما په خیال که تاسو د اشاعت مشران وګورئ که د زمونږ د علماء دیوبند مشران مشایخ وګورئ چرتم خپل شاګرد ته څوک د کنځلو طریقه نه ښیي د بد رد ویلو طریقه نه ښیي. لہذا موږ دغه درخواست او اپیل کوو چې بلال مرسی دا طریقه بالکل خطا ده او داسې قطعا مه کوئ او که داسې کوئ دا د عالم شان سره نه ښایي. لہذا دا ستاسو په دغه باندې غلط اثر غورځوي په علماو باندې اسیم د مدارسو د علماو ډیر زیات مخالفین دي او نور څه دغه دي. لہذا د دې وجه نه بیا خلک ټول علما داسې ټارګټ کوي مخالفتونه شته. لہذا دا درخواست دی چې داسې به قطعا نه کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوس هر کله مې چې زمونږ ځای ته راغلی روح الله مفتي صاحب یو خبر وکړه چې جی ستا د طرفه سختی کی خو ته زما سختی نه خو خپل نه نه زما په سترګه کې تا ته چې ازغاخ کاری خو په خپل اگر د جې د وخ پتون نخ کاری ستا اسماعیل او ستا ندیم چې زما د مشرانو مبارک سس نه دی ویلي زب جواب کې مجبورن زستا خبر لازم چې تاسو داغه درس ټول جمعیت ول یادو اسماعیل زما مشران مبارک سوی اوس یو کلیپ کړه د 2-3 ورځې وشوي او پاره کې زما مشران په داسې الفاظ یاد کړی دي ته به وینې چې جواب بسته وي خو موږ په حال خاموش دي او تاسو را لې خبره خښوه
تاسو دا خبره کوي چې هغه سختی کوي خیر د خو تو سره هغه اخلاق مې استعمالوه سیب هغه ما باندې ستا د مورچې نه ډس کوي جمعیت نوم استعمالوي د اوسه پورې د جمعیت مشرانو د هغه نه برات اعلان نه دی کړی چې اسماعیل او ندیم عبدالرحمن پیزلوسین دا زمون کسان نه دي بلکې باقاعده زبر ته وخم چې ستاسو مشرانو د کتابونه غستی په کمنټونو کې وګورئ چې اسماعیل کنزل وکي د جمعیت ټول علما وته ماشاءالله کنه اوس راوړه که اسماعیل په غلطه دی تاسو د پیر صاحب شاګردان په من کې د مجتبی مفتي صاحب شاګردان تاسو خپل ذهن باندې ټول خلک مقیاس کوئ ټول بس تاسو بشانتي چې اسماعیل کنزل وکي ندیم کنزل وکي ټول جمعیتیانو ته په کمنټ کې لیکي ماشاءالله زه بس بیا جمعیت نه دوم بل چې اسماعیل ستا د مورچې نه په ما ډس کوي دا عسکریت ته چې زه به ستا جمعیت وایدم او که هغه داسې نه کوي هغه ستاسو کس نه ته اوس ووایه ستاسو صوبایي امیر دی چې اسماعیل او ندیم زمونږ کسان نه دي جمعیت وایه دغه نوجوانان احناف دشمنان احناف زمونږ کسان نه دي زمونږ پسې به نه تړي بیا دې پسې زه ویم خو هلته که ته وایې چې هغه د برات اعلان کړی دی چې زه جمعیتی نه یم هغه مجبوره شوی زه کوي جمعیت د هغې نه بعد د جمعیت په سټیجونو هغه بیان کړی دی زه جمعیتی نه یم ته ما خپل سټیج ته بې ته بل سړی چې بریلی تر اوسه په خپل سټیج دی کېنولی او ندیم ستا چاندو باندې هغه چلیږي ته ندیم بیان لمه بوزه ندیم بیا مناظرو چیلنجونو کې ندیم ستا په پیسو باندې چلیږي او ستا به پیسو کتابونه اخلي زه به تا نه یادوم زه به څوک یادومه نو اول خبره دا کوم چې دا کوم اخلاق د خبرې ته ماته کې دا تاول اسماعیل ته وکړه کته وای چې دا پیزا د امن جوړو تعالی زی اختیار در کوم تاسو دوانه ماته قدردان یې تاسو اسماعیل راولې ندیم راولې ندیم خو چونګوز د خاموش ته اوس په دې کې اسماعیل نه مسله ده په فیسبوک هغه خبرې ګرمي تاسو دوانه تاسو د عقیدې ملګری دی تاسو د جماعت ملګری دی دوانه هغه تیار کړي خپل ځای ته راولې تاسو ځای ته بس درځم او تاسو به سالسین شي که زما د طرفه سخت لهجه استعمال شو ما راونیسه او که هغه سخته وه نو بیا د سختۍ جواب موږ له په سختۍ راځي موږ بیا سختۍ لکه دا به ته نه وایې چې هغه به سخت زه به نرم یم دویمه خبره ته دا وکړه چې ګوره ساجد خان نقشبندي هغه د الله تعالی فضات باندې داسې عبارت دی چې بالکل اعتراض دی او وحید الله وحدان صاحب زمونږ په مخالفت کې دغه تایید کړی وحید الله وحدان صاحب بالکل هغه تایید نه دی کړی که تاسو د وحید الله وحدان صاحب یو کلیپ داسې وخو چې هغه په دې عبارت کې دغه ډله کړي زه اوس زه د وحید الله وحدان صاحب نه رجوع غسل زما کار دی زمونږ د احلیاقو جماعت ته چې زه ورته یم چې رجوع کا زما کار دی وحید الله وحدان صاحب دومره ویلي دي چې ساجد خان نقشبندي په تاسو کې محقق عالم دی بریلیانو خلاف کار کوي دا کتاب دا عبارت چې ما وحدان صاحب ته وی وحدان صاحب د عبارت نه خبر یم او نه په دې عبارت کې زه دا تایید کوم خو تاسو زه خبره دا کومه چې ته په ساجد خان نقشبندي باندې دومره کلکه فتوا په دې عبارت لګې یو خو ته وضاحت وکړه چې ته کافر وې په دې عبارت که ګمراه وته وې په ګمراه کې بیا کومه درجه کې وته وې بل زه ته دا وایم چې ساجد خان نقشبندي په دې عبارت ندیم لیکلی دي چې پسند پرمود دا پروت دی پسند پرمود مفتی ندیم او مفتی ندیم په دې کتاب په تقریض کې ولید په دې کتاب زما کلی طور اعتماد ده نو دا فتوا ته مفتی ندیم ونی لګي آیا دا ستاسو ذاتیات دي ساجد خان نقشبندي سره ته ذاتیات کې هغه فتوا لګي مفتی ندیم چې دې فتوی تایید کوي الیاس ګومن په دې باندې تقریض ده ته په الیاس ګومن دا فتوا ونی لګي ځکه چې د مفتی سي بیان ده چې تقریض کوونکې دا تصدیق کوونکې د دې کتاب تصدیق کړی دی الیاس ګومن مفتی ندیم د دې دغه کړی دی تصدیق کړی ته په دې باندې فتوا نه لګي باقي پیزا چې تاسو څنګه بیاي مونږ سره شان به تاسو د مناظرو د لند د پیر صاحب شاګردانو تر راوړل دي نور له چټي ورکې د جمعیت طرفه بیا ته نرم وا زما طرفه باندې نرم درځي خو علماء د سیدی سینه کیږي چې ستا طرف په ما ته سوک سنډه او سره ته مې چې جنازه یې صحیح نه ما چې ته مال یو مخ په سپېړو کې د بل سه مکوا زه محمدی ما ته شریعت خو دی لیدي چې تعالی سبق سپېړه درکې کنه سپېړه جواب په سپېړه ده سوک جواب په سوک ته پوښوي نو چې هغه زما مشران یادي اوس ته چې مشران مې یادوا ا زما مشر یادي لکه ته چې زما په مشر ته ما قرآن نه وي ته پردي مې یادوا واستغه په سوک نه یادي چې ته هغه ما زما په مشر خپګي زما سره بل معیار خو نشته چې زه هغه په څه خپکم زه تا په څه خپکم خبره دا چې ګوره فتوا اوس کوم مسلې حل وي یو اتفاقی د اختلافي مسله ده ته اوس من سره واچوه زره سره په اخلاق او بدایره کې دنه باس کومه او په اختلاف پکې ته ما ثابت کړه دا چې کومې مسلې دي حیات الانبیاء کې ته اوس مسله راواړه ستا د کتابونو زما کتابونو کې ته فرق وخایه چې ته په ما باندې دا پتو لګي چې پنځپیریان د حیات الانبیاء منکر دي دا پتو لګي چې پنځپیریان د قبر منکر دي ته اوس وایه چې کوم عبارت ته وي چې د قبر د صحیح صورت څنګه دغه کې سړی قایل کی قبر د خپل کتاب کې خیم که زما په ګوره مفتی سي په سړو سينو سو کینو منظور منګل سی وای هغه یو لوی عالم حواله ورکړي چې د دوانه جانبین په سړو سینې کې نه مسلې حل لري عبارات جدا شه ده زره د اختلافي مسایل یادوم
خو خبر دا ده چې تاسو طرف چې کوم شدت کیږي زمونږ سره نو دا غي په جواب کې مونږ هو که تاسو ځان باندې خلک قیاس کوو چې زه نرم یم ریاض ته نرم یم نو ته خو نرم یې خو صاحب مورچنه په ما باندې د سختي کیږي نو چې په ما باندې څنګه کیږي هغه جواب به بیا ته ملاويږي نو هغه به وي او که هغه نه ونه بیا هغه چې ته تاسو نرم مونږ باندې به که سخت وي هو اخیره خدا خبره تاسو کومه تاسو دوه دي خبره زموږ ورول چې اسماعیل تاسو ما سره مناظره ته کینوي اسماعیل سره زما په سواد کې په دې خبره شو چې هغه په حیات الانبیاء باندې مناظره کومه د اتفاق کومه سوار لزه وته مولوی مې په خپل کفر کینی هغه وی او هغه خبره په فیسبوک باندې په دې بل موضوع وسه تیار کا استاد ته په درځم د دې په درځم او چې تاسو شریعت مقرر کړل زما طرف وکیل تشوي بس شیخ خبر امن جوړ بسم الله الرحمن الرحیم بلا جان منصف خبر دا کم سوالات چې تاسو کړی دي جوابات تاسو لمه د مخکې کلیپ کې درکړه تاسو بخپله مناظره کې بخپله دا وضاحت کړی دی چې دوی د جمعیت علماء اسلام نه برات کړی دی هغه وی چې زموږ خپل ځان له جماعت ته موږ د دې کسانیو ته داغه مشران شته کنه هغه یادو ټول ولې دی اب خپل برات کوي او کته وی چې ناغه برات نه دی کړي نو تاسو به کلیپونو کې دا خبره ولې راځي بار بار یوا دویمه خبره دا چې تاسو وی چې د ساجد خان نقشبندي سے په کتاب کې د دفاع اهل سنت چې کوم کتاب دی پای کې ندیم منصف تقریز کړي هغه سره موږ مناظرې ته تیار او خیر الامن قاسمی مناظره چوا مردان کې موږ په دغه بحث تلیو کنه موږ خداغه مخالفت کړي پدې کې ته په خپل موږ ته پیش کړه چې ستا به سره آیا ده دغه عبارت ته معنی تاسو چې ته محقق وایي ساجد خان نقشبندي ته په کوم اعتبار خو زموږ په خلاف وته وایي کنه تاسو په جمعیت علماء اسلام باندې د کفر او د شرک هغه پتوی تاسو وی چې دا دفاع وختله اوس اقدام دی تاسو په خپل دغه کې دا ویل دي دویمه خبره به کې دا ده چې تمام جمعیت علماء اسلام تمام علماء دیوبند باندې تاسو دا پتو لګولې د کفر او ټول الزامي تحقیقي جواب تاسو سره نشته تاسو جنن وای چې موږ یو مسله اختلافي منځ کې پیش کوو او پای کې بګورو موږ خپل کتابونه والی تاسو خپل پیش کې خو تاسو د الزام په وجه لګوي تحقیق په وجه نه وای یو تحقیقي جواب به ما ته خو بیا به زومنم دا تاسو چې کومه پتوې لګوي یا د شرک یا د کفر یا د ختم نبوت د انکار په ټول جمعیت علماء اسلام باندې یا دغه څو کسانو د شرجمه قلیله د وجنه تاسو را لګي او ټول علما او مشایخ چې کوم دیغه چیړی لہذا دا کار د علماو نه دی منصف کتا سو وای چې یاره ندی منصف باغی باندې تقریز کړي دي نو داغه تقریز او داغه د تایید موږ مخالفت کړي ځکه موږ وحید الله وحدان سیب ته وای حکم یې دویم خبر داسې نه چې تاسو اول خپل موقف ظاهر کړئ چې تاسو ته محقق ولی ویلې دي د دې خبرو تایید تاسو کوي کنه کوي دا وای چې نه کوم ابا په خپل دغه کې به وای تاسو چې موږ د کوم عبارت لیکلې موږ د دې خلاف یو نو دغه محقق تاسو ولې وته زموږ په خلاف وای دویمه خبره دا چې تاسو چې ندیم منصف دی پدې کې د ټولو نه زیات مخالفت موږ د دې مناظرو کړي دا اوسنۍ چې کومه مجادله دي مکابره بدرت کنزل چیړل لہذا د دې شینو نه اجتناب وکړ دی او دا خبره ډیره خطا ده چې سړی وځي د یو جماعت کس نه موتوي نه ته دا د خو پی ټی ای ول تاسو اشاعت ترازی تاسو په سټیجونو باندې بیانونه کوي موږ به تاسو پی ټی ای په وجه موږ تاسو ته بدرت وایو داسې به نور کسان راځي هغه به چې کوم دی د اشاعت په سټیجونو باندې ودرېږي یا به دغه راځي هلته به تاسو به څه وایئ چېره به دا زمونږ کسان دي د دې نظریه او د دې عقیده ټوله د اشاعت ته لہذا دا دعوا د سوچ زما په خیال خطا دی لہذا مولوي صاحب احتیاط پکار دی لږ نرمي پکار ده د علماو شان او آخرت او الله طرف ته لږ رجوع پکار ده نو دې امور کې موږ داسې وایو چې د عالم چې کم شان دی هغه میسج او هغه پیغام چې هغه متوجه علماو ته و چې تا کوم سوالات کړي دا غي جوابات ما په خپل ټرن کې درکړم مفتي صاحب ما ته دا وی چې ګوره ندیم د جمعیت د برات اعلان کړی چې جمعیت نه ما خدا اغینه بعد خو تاسو دغه سره هغه رویه نو ساتل کوم چې زما سره ساتي زه جمعیت نه ما زما سره سبل رویه دا د بل خلک نور جمعیت نه ندیم ستا په سټیج بیا بیان کوي ندیم تستا مشران بیا چې ده او ته اسو خلک ته دا ثانوي او ثاني وکړوي ده سو کول کم لقب ورکې سو کول کم لقب ورکې تاسو هغه هغه کمه محسوس نه کو چې راته زمو په جمعیت کې نه خو صرف تاسو د پیر سره شاګردان له بل چا غته ویل چې جمعیت نه صرف تاسو دا مانم چې تاسو ته ویل دي خو ستا په ویلو کار نه کیږي ته نه د جماعت امیرې د جمعیت نه تاسو هوده ده پکار دا د جمعیت هودهداران چې کم دي هغه دی و چې ندیم زمون کس نه ده اسماعیل زمون کس نه ده زکه چې ستا قول هغه خدای د سره جمعیت غنی نو هغه ته امیر سی وای اسماعیل او ندیم ته امیر سی وای نو چې تاسو داغه د برات اعلان وکې کنه سنا مفتی سی د برات اعلان وکي مفتی سی نه کړي مفتی سی نه کوي مفتی سی کله پوس ورکو مفتی هو شیخ محمد الله سی پوس ورکو نو مفتی سی د پیر ګورایشا سی د خلاف پوس ورکو ودا د خپل ذاتی رائے ده زما رائے نه ده
په هغې خلاف پوسټ دی زه دا یم چې مفتي صاحب دې اوس بیان ورکړي چې دا وایي دا جمعیت والا نه دي خو د جمعیت عهدهداران دي وایي چې ندیم او اسماعیل جمعیت والا نه دي بیا به زمونږ تر ستاسو وینې چې موږ کم تر اختیارو خو چې ستا د مورچې نه به ما ډس کېږي رولم ستا به د ګیرې حق نه بل تاسو دا خبره وکړه چې هغه ویل چې زه جمعیت والا یم هغه مجبوره شوی و هغه وایي چې جمعیت والا هغه مجبوره شوی و باقي د هغه سره ستاسو هغه سلوک چلېږي ګوره د هغه چې وایي چې جمعیت والا نه یم دا عسکریت دی دشمن ته به خپل ځان تقسیمې ګوره زه په دې خبرو ښه پوهېږم چې جمعیت والا ندیم را پاسولی دی ندیم ته ویلي تا له هر سپورټ موږ کوو اسلحه موږ درکوو کنه ندیم د څه شی دی چې دا پسې ټوپک ماران ګرځي ندیم ته هغه ویلي دي چې ګاډی موږ درکوو مال موږ درکوو کتابونه موږ اخلو تر دې چې فضل الرحمن مولانا زما د مناظرې مخکې وروسته بېعزته کړی دی خو مخکې پوره کتابونه ولا اخیستي چې دا هر څه دله موږ کوو خو ته صرف د اشاعت خلاف کار کوه دا ګوره یو موږ به نرمي کوو ته سختي کوو دا عسکریت اصول دي نو تاسو ندیم هم ستاسو را پاسولی کنه دا اوس ستاسو صوبایي شورا سبا فیصله وکړي چې ندیم جمعیت نه دی بیا موږ نوجوانان احناف یادو خو موږ نوجوانان احناف منو موږ ته پته ده جمعیت یو شاخ دی بله خبر ته وکړه چې ساجد خان نقشبندي په عبارت څه وی ساجد خان نقشبندي د بته د یو عبارت ته وجې نه کافر وی د هغه سره زما ډېر اختلاف دی او د هغه په کتابونو کې به زه نور هم وښیم کېدای شي تاسو هم راویستي زما دا پروت چې ما په سوزګونو کې راویستي د هغه په هغې باندې چې دا کم ته وی دا که د هغه عقیدې چې څنګه ویلي یو ګوره زمونږ د علامه خضریات بکروي صاحب شاګردان یو د هغه طرز دا دی چې په عبارت کې یو کتاب کې تاسو چې دی یو عبارت ولیدو نو په هغې عبارت کفري به خو قایل ته به ډایرکټ کافر نه داغه نه به تپوس کې چې دا تا څنګه دی راغلی عبارت که د هغه د عقیده او نظریه به کافر به ورته وی که ساجد خان نقشبندي دغه عقیده به ظاهره کړه چې څنګه ده نو دی ما د په ټلیفون خبرې شي مفتي صاحب زه هم کافر به ورته موږ هم وایو پاتې د عبدالله وحدان صاحب چې ورته محقق ویلی دی هغه ورته په دې مسله کې نه دی ویلی او هغه چې موږ چې ورته محقق وایو زه یم چې ته هغه ته په دې عبارت کافر وی نو ته ندیم ته ولې نه وی په دې عبارت کافر چې هغه ته په دې گمراه وی ندیم ته گمراه ولې نه وی عجیبه خبره ده ساجد خان نقشبندي په دې کافر شو ندیم په کافر نشو الیاس ګومن په کافر نشو خو خبره ده چې ساجد خان نقشبندي ته تاسو غوسه یې ال د ستا فتوا سخته ده خو ندیم سره ستا تعلق برابر دی ال د ستا فتوا څه ده نرمه ده شریعت پر فتوا به په ټولو یو شان دي لګي بل تاسو دا خبره وکړه چې تاسو په جمعیت ول باندې چې کوم کافر له په استعمال د التزامن وایي لزومي او کفر وخایا مفتي صاحب دا التزام چې ندیم کوو نو په وخت کې تاسو ودوئ ندیم به دا وی چې د اشاعت په کتابونو کې تعلق نشته موږ به سل پیرې ووی چې دلته تعلق د تصرف زموږ مراد دی زما عبارت نه به زما تپوس کوي که نه هغه به تاسو وایي چې په دې کتاب کې دي چې د پنجپیره په کتاب کې تعلق نشته ما به وی چې په دین زما چې د تعلق د تصرف مراد دی مو د تعلق زه نه یم بله خبره دې دا خبره کوله چې ندیم به دا خبره کوله هغه کېده چې یاره تاسو وایئ چې څوک د سم الموتا قیل هغه مشرک دی موږ به ورته وایو چې دلته موږ عادتا سما یادو هلته د زما التزام ته لزوم ته نه کتل اوس چې زه ستا په کتابونو کې یم او زه چې کوم فتوا لګوم زه ټول جمعیت نه یم زه یم دا عقیده چې د چای او که نه عبدالواحد قریشي سره ما په ټلیفون خبرې شي دي نن کېدای شي شعر شي سبا شعر شي هغه په یو ځای کې ویلي چې ما مولانا فضل الرحمن ولاړو او هغه د پیغمبر سره نیمه غنټه مشوره کړې ده ما ته په ټلیفون منکر شوی ما داسې نه ویلي منکر شوی دی خو تاسو وایئ چې داسې ویلي دي که نه داسې بیان شته که زه ته اوس لګوم او امین صفدر وکاړوي صاحب په دې کتاب کې 2 ځای لیکلي دي چې څوک وایي چې ما د پیغمبر سره مشوره کړې ده د قرآن انکار دی زه اوس وایم چې په عبدالواحد قریشي وایي چې پیغمبر سره ما مشوره کړې او هغه چې دی پیغمبر سره فضل الرحمن مشوره کوله امین وکاړوي څوک چې دا قول کوي دا کافر دی اوس ته وایي دا زه التزامن کوم زه په دې کې د یو خبرې جواب مال لکه دا حق نه دی تاسو ما د عبارت حل کوئ یا زه دا یم چې نور محمد تونسي صاحب لیکلي په دې خبره کې زندګۍ کې چې څوک وایي چې مثال په توګه د جسدي عنصري چې دی دا جسدي عنصري علاوه بل جسد مني جسدي مثالي کاغه ته هر لفظ وایي خو د دې په قرآن او حدیث کې نوم و نشان نشته او چې څوک قرآن حدیث نه ثابتوي په قرآن ابترا ده رحمت کائنات والا وایي په 1000 نصوصونه ثابت ته چې جسدي مثالي شته اوس د جسدي مثالي والا د رحمت کائنات والا په 1000 نصوص دروغ تړي هم کفر دی او که قبر کې زندګي والا محمد تونسي صاحب دی 1000 نصوصونه انکار کوي هم کفر دی په دې کې به د عبارت جواب راکړي چې دوانو کې دا التزام دی که دا لزوم دی زه تاسو کوم دوانو کې ماته خبره حل کا چې ته په ما باندې نور محمد تونسي صاحب فتوا لګي چې هغه قبر کې زندګي هغه یو کتاب لیکلی دی چې دویشتو مدارسو فتوا ده نه زه تا ته وایم چې دویشتو مدارسو فتوا ته په ما باندې در راوړي خو ستا مشر ته هم کافر وایي زه به د حق نه زه ته پیش کړم ایو د پټۍ د خبره پاتې شوه چې تاسو وایئ چې ته پټۍ والا ستاسو دغه ته پټۍ والا هم راځي نو دې ستاسو هغه پنډتان راځي ما پنډتان ستاسو پسې تړلي
ستاسو وخت سیکان نغلی مر په سیکان تړلی ستاسو وخت هندوان ندی مر په هندوان تړلی ستاسو په دغه کې جلسو کې کم خلک بیان نه کوي یو تل جدا یو د جماعت ګور علماء سي د حقایق بنه پټه جمعیت ندیم کتا سو ته انکار دسی کوي خو هغه جمعیت دی د جمعیت صوبایي پیل نه بداغه انکار نشر کیږي به زمونږ په فتوا کې چې نرمي راځي د جمعیت نوم بناخلو نور هغه تاسو خپل کسته دا تاسو هغه نه تا منی نه چې ته جمعیت هغه ما زمانه معتمد انسان و چې زمانه برات اعلان کړ په جمعیت کې کوم معتمد سي دغه کړه برات اعلان کړه